السلام علیکم. لکه ټوله نارې وایي سیاستدانان صاحبان، یای موږ دفاعي قوت انتهایی زورور پکار ده، په سیاست کې مې د دوی مداخلت نه ده پکار. نو دا مداخلت په سیاست کې نو نن خو کوچنی بچی خبر ده چې دا سیاست کې مداخلت له کومه وخت را شروع ده، او سیاست کې مداخلت په دې الیکشن کې خو انتهایی هغه بیکاره انسان هم خبر سو چې مداخلت تر کومه حده پورې څوک کوي. په هغه ټایم کې خو دا نارې نه وې، او نن دا نارې دي، دا بیا جای نارې دي، د خپل مفاد نارې دي. سبا چې هر یوه ته ګټه میلاو سوه، خپله حصه پوره ورته میلاو سوه، هغه بیا پښتون جانې، رمضان جانې، پټان جانې، هغه والا خبره به وي تاسې عوامه ته پوهېږې، کار دې پوهېږي، د ده خپله ګټه ترلاسه کوله په تا باندې ترلاسه یې کړه. دا کیسې به شروع وي. نو برای مهرباني تو خوږ د سپیو یو وړ والا کیسه به یاتي تر قیامته نه سره کوو، نه به تاسې کوئ. پښتنو ورونو تاسې ټولو ته یایم، نور د پنجاب وطن کې الحمدلله خوشحالۍ دي. دا روډ ته یې ونیسه ورښکاره یې که دا ټوله خوشحالۍ دي، دې خوا ته راسه، ټوله خوشحالۍ دي. دلته یا اوسه نسته، ټوله کیسې برابرې دي، نه دوړه شته، نه اوبه خرابې دي، نه دلته ډاکټر کمې ده، نه د هسپیټل کمې ده، نه د سکولانو کالجانو کمې ده، نه د امن کمې ده. که امریکا د هم له بلوچستانه له پښتون وطنه نه درېږي، له وزیرستانه نه درېږي، له غرو نه درېږي، که انډیا ده له غرو نه درېږي، که پاکستان خپل قوتونه دي له غرو نه درېږي، له غرزنو نه درېږي، له پښتنو نه درېږي. نو برای مهرباني پښتون لیډرشپ چې ده، پښتون لیډرشپ خو زه څه درته وایم چې انتهایی بدتمیزیانې یې کړي دي له پښتنو سره، انتهایی بدتمیزیانې. په نن تاریخ کې ججورې راوځړېدل، په نن تاریخ کې دوی راځي د پښتنو خیرخوا کېږي، په نن تاریخ کې دوی د پښتون وطن باندې لښکرې جوړوي، ځینې نه جوړوي. دا ټوله مفاد پرستي جنګونه شروع دي، انتهایی مفاد پرستي جنګونه شروع. ته له ما سره لیډره، ته له ما سره مخلصه سې، په قسم په خدای که د مور زوی پښتون ته څوک بد وګوري، د پښتون وطن ته څوک بد وګوري، نو ته خرڅ سوی، ته بدل سوی، ته د پښتون سوداګر سوی. دا مخامخ ما سره کښېنئ، تاسو ټولو ته به مخامخ دا خبرې وسي. ته نن راویښ سوې، ته نن خبر سوې، ته نن په آیین او په مالي باندې خبر سوې. آیا 47-45 بغارې دې نه اورېدلې چې دا څه کیسې شروع دي؟ مخکې خو تاسې سره موږ مکا کولې، زه نه وم خبر، عوام نه و خبر، پښتون وطن نه و خبر، اوس خو ټول خبر دي. دا انتهایی غلیظ حرکتونه دي. ستاسې اوس هم په عربه باندې له پښتنو سره کوئ، نه ده په کار. انتهایی غلط ناروا سلوک ده. دا بیا بل طرز طریقه ده. پښتون په حق کې 3 کاله 5 کاله بعد پښتون ښه دلیل سي، بیا یو دوره ولاړ سي، بیا مثال به درکم، د شناختي کارت نارې به وکړي، بیا شناختي کارت یکدم حل سي. زه خبر یم چې هغه په څه طریقه حل سول، ولې حل سول، خپل لاسونه یې پشکې په ساه وسول، کډه یې بل ته کښلی و، افیسران یې خپله ور ولوېدل، د یوه پښتون غږ نه ده اورېدل سوی، نه په اسمبلۍ کې نه چیرې. دا ټوله د هغو خپلو خلکو دپاره وسولو. کوم خلک بار پساول، کوم خلک دلې پساو دي، کوم خلک پریشانه سول، هغه خلک د دوی خلک راوختل، سیسټم خلک راوختل، د هغو څه پریشان راوختل، د هغو دپاره دا شی حل سو. پښتون دپاره که یوه په اسمبلۍ کې اوس خبرې وسي او هغه کار وسي، هغه صرف او صرف هغه پښتانه دي. زه درته وایم چې هغه پښتانه مکمل د سیسټم حصه جوړه سي، بیا نو پښتون لښکر به د پسې را روان سي، عوام بیا به نو د ده خبره په اسمبلۍ کې په بل فورم باندې واورېدل سي، بیا به هغه پښتانه غولوي. که نه الله دې فضل وکړي. نسته قسم په خدای خلاف درته یم، د مکا والی د سیسټم کې ناست 47 والی دی، 1-2-45 والی را پیدا کړي، موږ به تاسې سره وکړو. نو دا پښتون وطن سره له پښتنو سره دغه بیا حربې خپلول، زه خو یم راسئ مرکه سره وکړو، موږ به هم توبه وکاږو، زیاتې به نه غلطېږو، تاسې هم توبه وکاږئ، زیاتې مه غلطوئ. راسئ تاسې موږ ته را معاف کړئ د موږ غلطیانې، موږ به تاسې ته غلطیان در معاف کړو. زیاتې دا خپل پښتانه لیډرشپ له پښتنو سره مخلصه سئ، مهرباني وکوئ. که نه بیا کسنده کې نه تا خیر یوړ، نه کسنده کې دا سیسټم خیر یوړ، حالات به خراب وي، حالات به دغه رنګه وي لکه دا داسې. مننه، الله حافظ.